الله تعالی مونږ تاسو مسلمانان پیدا کړیو او د مسلمان سړي لپاره دا ضروری ده چې د په اسلامی تعلیماتو باندې عمل وکړي. خپل ژوندۍ خپل اعمال دا ټول د سنت مطابق جوړ کړي. نو په اسلامی آدابو کې یو ادب دا هم ده چې کله په لار باندې روان وي د ملګری سره بیا کله کله د خپل ملګری لاس دا په لاس کې نیسي. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه دا فرمای خرجت یوما امشي فرأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زه یو ورځ ووتم نو په لاره کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید. فاخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما لاس په لاس کې ونیوي وای بیا موږ په یو ځای باندې سفر شروع کو. نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت ده. کله کله په دې حدیث باندې د عمل کولو په وجه سره کله کله داسې کار هم تاسو کوي چې کله د ملګری سره روان وي بیا په لاره کې کله کله د یو غلاس په لاس کې نیسي. د دې دوه فائدې دي. اوله فائده خدا ده چې د سره محبت پیدا کیږي، الفت محبت. او بل فائدې د دې ده چې د تعلق احساس پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کله کله داسې کوي چې کله په لار باندې روانو د خپل ملګری لاس په لاس کې نیوي. او داسې د اسلامی آدابونه یو ادب دا هم ده چې کله په لار باندې روان وي بیا کچیرته په لار کې یو داسې شی وي چې هغه خلکو ته ایذا رسوي یا انسان ته ایذا نه رسوي بل نور حیواناتو ته تکلیف ورسوي او ایذا ورسوي بیا د هغه شي د لارې نه لرې کول دا هم د اسلامي آدابونه دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي ای الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه وای د ایمان شپېته یا اویانه زیاتې شعبې دي. فافضلها قول لا اله الا الله او په دې ټولو نه بهترینه چې کومه ده هغه لا اله الا الله ویل دي. وادناها اماطه الاذى عن الطريق او ټولو نه کمه چې کومه ده هغه یو داسې شی د لارې نه لرې کول چې هغه شی خلکو ته ایذا ورسوي. نو دې ټولو تعلق دا په نیت سره ده. که یو انسان یو شی په لار کې کیدي او د ده دا سوچ وي ته دې شي نه به خلک فایده حاصله کړي نو الله تعالی دې ته هم اجر ورکوي. او که بل سړی راسي هغه شی د دې لارې نه لرې کړي دا سوچ وکړي چې د دې شي نه خلکو ته نقصان ده یا نورو حیواناتو ته نقصان رسیږي هغه شی لرې کړي الله تعالی دې ته هم اجر ورکوي. ځکه چې د اعمالو در مدار دا په نیت پرې ده. دغه انسان یو شی کېښودو د دغه نیت دا و چې انسان ته فایده ځنې حاصله شي دغه دا شی د دغه ځای نه لرې کړو په دې نیت سره چې خلکو ته به نقصان ځنې رسیږي الله تعالی دواړو ته اجر ورکوي. نو کله هم چې په لار باندې ځئ د لارې ادب یو دا هم ده چې کله داسې شی وي چې هغه انسان ته یا بل شي ته تکلیف ورسوي هغه د لارې نه هم لرې کوي. او دې ادب باندې استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله الله کې بندې دې مستقل موضوع باندې یو کتاب لیکلی ده او که موقع ملاو شي د دې کتاب مطالعه هم وکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټوله زندگی دا د سنت مطابق جوړ